أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نؤخره إلا لأجل معدودة يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشحيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ ہود آیت نمبر 104 105 106 اور 107 مطالعہ مجھ رکھو. اللہ تعالیٰ پرون دے درس په اختتام کې دا وضاحت کړي و موږ مخې ته چې دغه انسانان چې د څومره دي دا به زه یوې ورځې ټول رجمه کوم او ټول به رجمه شي و هغې ورځې به یعنی مشهود یو داسې ګویي وي چې انسان به مخامخ ولاړ وي، خپلو سترګو په مخ کې به ټول منظر ګوري. الله دې موږ هغه د شرمندګۍ نه وساتي، الله دې موږ ته پرده نصیب کړي. اوس الله تعالی نن فرمایي ویلي چې کله به چې دا خبرې کېدې نو هر دور کې هر پیغمبر ته خپل قوم یلی، خصوصا مشرکین مکه به نبی صلی الله علیه وسلم ته بار بار دا یلو چې یاره دته چې کومې تذکرې کوي دا به کله راځي. بیا به د دې مختلفې خبرې وي ورپسې، یاره دومره زمانه شه چې موږ خلک مړه دي اوسه پورې نه راغلو، نو دا خو هغه دومره دي او داسې لکه در اصل دی د آخرت کم تصور چې د هغه دوندلاو لکه شک و شبه تزبذب حالت کې و، یقیني داسې انکار هم نه کولو، خو داسې نه کولو بل بعضې خو بدایلو چې او ټیک ته مړي جو خو حساب کتاب نشته ده. ښه نو دلته کې الله تعالی یایي چې د هغه قیامت بارې کې تذکره چې کومې ورځ د ټول جمع کوم، یعنی آخرت قیامت ورځ ده. وما نؤخره یعنی فرمایي چې دا دې کې داسې څه دیري نشته الا لاجل معدوده، سوای دې نه چې دا د غاڼ د شمار څو ورځې دي. یعنی تاسو چې کوم یایي چې اعلی زر څه داسې نشي چې زه تاسو په خولې راولم، دا د ما خپل یو نظام ما جوړ کړی او د هغه نظام په ما تحت باندې راځي. البته دا واضح ده چې ګینو چونې یعنی د غاڼو د شمار ورځې دي. شمار ورځې مطلب دا ده چې که موږ غور وکړو نو ورځ هره ورځ یوه تېرېږي او ورځ په ورځ موږ هغه منظر ته نږدې کېږو. که به حیثیت انسانیت خبره وکړو نو د قرآن تذکیري دي، د آدم علیه السلام تذکره وه، د حابیل و د قابیل تذکره ده، بیا هغه د بعد نوح علیه السلام تذکره ده، بیا هغه د بعد د نورو پیغمبرانو قوم عاد قوم ثمود او داسې رساپو. نو دا تمام قومونه چې وو دا هم یوې ورځې تېر شوي وو، دوبندي یو دور و، لیکن هغه دور ضرور کاله تېر شو موږ حساب سره، لیکن تېر خو شلو هغو باندې راغو، هغوی خپل ټایم تېر کړی. قوم نوح چې و هغه ته خو ډېر لمبه زندګي میلاوه، قوم نوح ته هغه ټایم خو زرونه کلونه د انسان عمر بو، نو هغو باندې هم تېر شلل، هغوی نن ځمکې مخ نه ختم شوي دي. نو دغسې حساب د الله تعالی چې دا داسې نه ده چې زه دې کې څه ډېره دیري ده یا څه داسې نه راتلنو امکان ده، دا به لازمي رسي. البته دا ده چې دا لاجل معدوده ده، د شمار ریزې مقررې دي دی ته، او هغه ریزې چې څو پورې نوي خاتمې تا په یعنې خو تاسو په یعنې خو نه رسم. دغسې نبي صلی الله علیه وسلم ته یو کاس راغلو او ورته وفرمیلو چې دا قیامت به کله وي. د اسلام په دور کې دا مدني حدیث ده. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیلو یعنې هغه داسې نه و چې کفر هغه کې خو یو سوال پوښتنه هغه کوله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قیامت به کله وي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمیلو چې دې خو ماته پته نشته چې قیامت به کله وي. البته دا خبره ده چې کله چې تا روح وځي تا قیامت غیر ځنه شروع شو. مقصد دی چې تا ته به دا پته ولګي چې ته په کوم پوزیشن کې. البته دا خبره واضح ده چې داسې نه ده چې انسان مړ شي بس قبر کې هغه باندې دې باندې څه اختلافي مسایل دي، خو بهرحال عقل دا مني چې چونکې قرآن بار بار یایي چې دا به یوه ورځ وي او ټول به جمع کېږي. نو انسانیت خو یا بقي ده نمبر 1 او ډېر انسانیت مخکې لار ده، ډېر وروستو لار ده. نو دې وجې نه
یو خاص منظر به دو سره د قبر په کې پیش کېږي بیا هغه د بعد به دی یو غټه شي بیا به د کومې ورځې چې آخرت وي آخرت په ورځې یعنی ګمان دا کېږي هغه لوبې لباب دی دی دا ده نو نبي صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تا قیامت خو هغې ورځې شور شو دی دا مطلب چې تا ته به حساب کتاب وشي بس جهنم و جنت به تا باندې وضع شي داسې نه ده لکه دا ته چې تا ته به دا وضع شي مخکې فرمایي یوم یأتی لا بس کومې ورځې یوم یأتی هغه ورځ چې راشي یعنې دا ګمان وساتئ د ګمان ذهنونو کې مې چې کومې خبرې کې شي دا وبسئ یوم یأتی کومه ورځ چې راشي دغه ورځ چې کومې راشي لا تکلمو نفس یو انسان خبر هم نشي کوی الا باذنی سوای د دینا چې چاته اجازت میلاو شي دا د هغو ذهنونو او د هغو نظریاتو تردید ده چې چا دا نظریه یا دا ذهن کې کینولی ده چې چونکې پلنکي حضرت لمن مانی ولی زه د هغه مرید یم او دا وقتا فوقتا نظرانی دي چې پیش کوي په د بنیاد باندې چې دا پیر صاحب دا حضرت صاحب ما قیامت پر ورځ خلاص کی اچھا دا یوه نظریه داسې جوړه شوې ده چې مسلمانان بې عمله شي دې سټ ته دا سوچ و چې دا مسلمان بې عمله شي لہذا د دو ذهنونو کې دا خبره کینولې ده چې ته بس خپل مال نه وقتا فوقتا دلته نظرنې پیش کوه او نه دا حضرت صاحب شیخ صاحب یا دا مزار والا صاحب مزار چې دا ډېر رسېدلی سړی او دا ډېر نیک او پارسه او یقینا ډېر تیر شوي دي پارسه خو دې کې شک نشته چې تاریخ کې داسې واقعات شوي څرګند شوي دي چې کم مزرونه چې جوړ دي ډېرو مزرونو کې داسې معاملات چې لاندې هېڅ هم نشته دي ورلاندې خو د دو څټ ته یو لوی سوچ و انګریز دور کې دا جوړ شوی و د انګریز دور نه د دو پلنې والا خلک هم تیار شو بیا هغو خپل نسل د نسل تغییر کو بیا د هغو ته هغه ټیم کې به انګریز دا مدد ورسره کولو چې دا د اولول کې هغو باندې هغه مزرونو خدمت کولو اوس د په هندوستان کې ډېر داسې مزرونه چې هغو ته هندوان هم رسي ډېر پابندۍ سره رسي خپلې نظرنې هم راوړي ورته نو دا یو سوچ پیدا شوی دی هغه سوچ دا نتیجه ده چې مسلمان بې عمله شو اور بل طرف ته یو دا سوچ ده چې موږ چې نن وګورو د کوم ټاپ خلک چې دي که نه چې ټاپ هر لحاظ سره ټاپ چې دي دې کې ښه خلک هم شته داسې نه ده خو دې کې ځینې خلک داسې دي چې اکثریتي خلک داسې دي چې هغو خپلې هغه دي څه ورته دي هغو خپلې ګدۍ دي او د هغو ګدیو بنیاد باندې دوی ته نظرانې پیش کېږي لکه زه یې کیونه ما به توغل شام مذکوري شي دا لویه ګدۍ ده د او لوی نظرانې ده ته پیش کېږي د پلار ته د دغه ته حالانکې پلار یې د انګریز غلام او ډېر مسلمانان 1300 کسان د انګریز ته لاس کې ویر کړي دا یعنی د نن طریقه پورې د هغې اچھا دو ذهن ته دا ورچولي ده چې یاره ته خو پیر صاحب یې او د تا دا ګدۍ ده او ته د ده نقغه اچھا عام خلک د ده نوکران شو یا د پلار اوس چې د ده نسل رسي هغه به دغسې وي نظرنې خلک رړي خپلې منتلي او ششماهي سماهي سماهي دا تمام نظرنې دو ته پیش کېږي او د دې بنیاد دا ده چې دای به قیامت پورې سي تا ته چې تاسو خلاصای کېږي بیا د منځ کې دور چې د څو پورې نظرنې نه بلې نظرنې ټیم د ده ټیم کې دا آزاد تصور کوي چې د څه هم کوي د خپله ګناهونه یعنی آزاد ګناهونه دي کوي څومره ګناهونه کوي بس هغه نظرانه چې دا پیش کړي بس دا خلاص شو دی چې پلنکي نه لمن موږ نیولي بس هغه به موږ بچ کوو دلته الله تعالی چې نه داسې نه ده الا باذن هېڅ ته دا اختیار نشته چې څوک کینی د جنت په لیارو کې دی دا تصور ده چې هغه به د جنت په لیارې کې ناست وي اور بالکل به نه خوڅېږي نه هېڅوک به نه پرېږدي څو پرشي چې د ما مریدان ما ځان سره نه وي ویستلي دا یو ذهني بیماري د هغه کې لګېدلې ده او دا د سټ ته ما دا ذکر وکړو چې هغه لوی یوه نظریه وه یو سوچ و چې د مسلمان بې عمله شي و هغه بنیاد باندې هغه اچھا هغه دنیا بیا مسیره بې عمله نه ده نیک عمل خبره نه ده بلکې بد عملو ته خپل ځان آزاد ګڼي لہذا دنیا مال دی کرپشن کوي مال دی وایي څه دی وایي خو بس یو مال کې مخصوصه حصه خپل مرید خپل مرشد ته دی پیش کوي بس دا آزاد ده دا یوه نظریه موږ هغه کې جوړه ده الا باذنی دغسې نورو مذاهبو کې هم دغه خبرې موجودې دي چې موږ حضرتان دي او دا موږ مرشدان دي هغه به که خیري موږ خلاصوي لکه عیسیان چې عیسی علیه السلام به خلاصوي موږ
الا باذنی نو هغه هیڅوک خبره نشي کوي هیڅ چاته اجازه نه څوک خبره نشي کوي سوای د دې نه چې چاته الله اجازه وړي فمنهم شقي وسعید پس الله فرمایي چې د ټول خلک جمع شي دې کې به ځنه خلک داسې چې ابو شقي وي شقي دا وي بدبخت یعنی هغه به بدبخت وي هغه به عملنامه چې د هغه توره وي هغه د برهانو نه به ډکه وي الله دې موږ وساتي دا به بدبخته وي وسعید وزنه به داسې وي چې هغه به نیکبخته وي هغه نیکبخت وي هغه عملنامه به وي الله دې هغو کې موږ شمار کړي موږ د کمزوری عمل دی په هغې کې الله واچوي نو هغه به سعید وي فاما الذین شقوا پس کوم خلک چې بدبخته وي یعنی هغو تذکره ده چې کوم بدبخته خلک وي ففي النار دا به جهنم ته ځي دا به جهنم ته چولی شي لهم فیها و هغه کې به د دې حالت څه وي زفیر و شهیق چیخ و پکار کې به دوی مبتلا وي یعنی هغه کې چې کم تکلیف ته کم تنده به وي او کم خوږ به وي کم ګرمي به وي اور به وي د هغې په بنیاد به دا په تکلیف کې و د تکلیف په بنیاد به های هوی و چیخ و پکار دغه کوي الله دې موږ وساتي یا ربي کریم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار خالدین فیها دی به غزه همیشه پاتې کېږي ما دامت السماوات والارض څو پر چې اسمانونه او ځمکه قایم وي د لفظ باندې اکثر علما ډېر بحث کړی ده ځکه چې قرآن نه خدا واضحه ده چې د نن کومه ځمکه او کوم اسمانونه موږ ګورو دا خو د دو صورت حال به بدل شي یعنی د زموږ اسمانونه چې دي یا غرونه چې دي دا خو الله تعالی قرآن کې واضح چې دا به د ملوچو غوندې ختم کړلی شي ملوچو غوندې هوا کې به روان وي لکه کربوس کا یو سپک غوندې شی هوا خسته وي په هوا کې روان وي دا به د هغې غوندې روان نه نظام خو به ختم شي البته الله تعالی د قرآن نه دا واضح دی چې بل نظام به قایم شي ځمکه به دغه وي خو صفا میدان به جوړ شي دې کې د اونچ نیچ به نه وي دې کې به د غرونو حساب کتاب به په دغې ځمکې کېږي جنت او جهنم به په دغې ځمکې قایم شي دا خو قرآن نه ده اوس دلته کې الله تعالی چې نعمت سماوات څو پر چې اسمانونه ځمکه کمي دا څه شی دي نو دې باندې علما ډېر سوچ بچار کړی خو د دې مستند څه نشته البته دا خبره واضحه ده چې یو داسې نظام به قایم شي کېدی شي یو بل نور اسمانونه قایم کړي الله تعالی هغو طرف ته اشاره ده یا الله تعالی یو محلا یلیدي لکه موږ هم ویو چې یاره اسمان چې قایم وي که نه ما څه نشته اسمان خو قیامته پورې به قایم وي نو دې وجې نه عام دور کې بای دا کار چې دو څو پورې دا وي به دا نشي نو دې وجې نه دلته کې الله تعالی شاید چې دی یو محلا یو لفظ استعمال شوی ده الا ما شاء ربک سوای دې نه چې تا رب څه غواړي دلته کې وایي اشاره ده اوس اشاره دا ده چې دا خالصتا د تا د رب په رحم و کرم باندې ده یعنی څوک د هغه فیصله نشي بدلولی سوای دې نه چې هغه خپله فیصله بدله کړي او د هغه فیصلې کې څوک باسې بالاتر قوت نشته طاقت نشته چې هغه خپل قانون یا خپل آرډر باندې د الله تعالی فیصلې بدلې کړي نو لہذا دلته کې دا ده چې سوای د تا رب نه نه تا رب مختار ده هغه سره دا اختیار شته چې هغه چا باره کې څه فیصله کوي ان ربک فعال لما یرید پس د تا رب چې دا هغه پورا اختیار لري چې څه د هغه مرضي وي څه د هغه مرضي وي هغه کولی شي نو چاته دایمي عذاب ورکوي چاته لږغونی عذاب ورکوي چا باندې رحم کوي څوک جهنم مستحق ده مگر الله خصوصي رحم باندې یا خپل یو شان ده هغه یوه نقطه ورته راوبسي ایمان والې ته بس هغې باندې ورته چې ساته ما معاف کړې نو الله دې دغسې موږ معاف کړي ورنه اعمال دې موږ ګډوډ دي الله مو دې معاف کړي ان ربک فعال لما یرید د تا رب چې څه غواړي هغه کولی شي هغه خود مختار ده هغه مختار قله د هغه فیصلو کې څوک مداخلت نشي کوی الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي دې په مطابق عملي زندګي انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کې او د کار خیر کې موږ ټولو ته خپل حصې چونې توفیق ورکړي رب کریم دې تا د دین اسلام د قیام د پر دنیا بر کې او په پاکستان کې کم خلک جدوجہد کوي رب کریم ته دې هغوی ملګرتیا وکړي موږ ته دې هغوی ملګرتیا کونې توفیق راکړي دې هغوی
پیژنګلۍ توفیق راکړي او د هغوی سات د هغوی سره ملګرتیا کوونې توفیق راکړي، مدد کوونې توفیق راکړي. رب کریم تمام مسلمانانو ته د اسلام د غلبې د پر اتحاد او اتفاق نصیب کړي. رب کریم تمام مسلمانانو کې خپله کې مینه محبت راولي، د دشمنو د کفر په مقابله کې یکتای جوړ کې، رب کریم یو قوت جوړ کې او یو اتحاد ورته نصیب کې. امریکا او اسرائیل د هغوی تمام منصوبې رب کریم چې مسلمانانو او اسلام باندې غلبې سوچ لري، منصوبه لري، رب کریم د مسلمانانو وسایلو باندې قبضې کوونې سوچ لري، تر رب کریم د هغوی منصوبې ناکام او نامرادې کې، رب کریم ناکام او نامرادې کې، رب کریم مغلوبه کې، مسلمانانو په مخې ته رب کریم مسلمانانو ته غلبه ورکړي، کشمیر او فلسطین ته ازادي ورکړي، رب کریم خپل وطن ورته نصیب کړي، خوشحالۍ ورته نصیب کړي، امن ورته نصیب کړي، موږ د ملک امن راولي، اتحاد او اتفاق نصیب کړي، موږ ته نیک صالح قیادت هغه خلک مشران موږ ته نصیب کړي چې هغه د تا د دین ولوي، رب کریم تا د دین اسلام ولوي، رب کریم ته رحیم کریم موږ دا دعاګانې قبولې کړي، بیمارانو ته شفا ورکړي، بېروزګارو ته روزګار ورکړي، چا روزګار ټولو ته روزګار کې برکت واچوي، رب کریم بې اولادو ته اولاد ورکړي، چا اولاد د ټول اولاد نیک صالح وګرځي، رب کریم څوک قرضداري قرضونه اعلان کړي، چا نور حاجتونه یې پوره کړي، رب کریم څومره عزیزان شتران موږ د دنیا نه لړي ټولو ته مغفرت نصیب کړي، مرګ پرې موږ ته اطاعت ورته نصیب کړي.